د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د سوات په شپږیشتو یونین کونسلز کې هم سمارټ لاک ډاون لګول شوی دی. سوات ډیپټي کمشنر په باقاعده توګه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. تاسو له خبر درکو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د سوات په شپږیشت یونین کونسلز کې د سمارټ لاک ډاون لګول شوی دی. سوات ډیپټي کمشنر په باقاعده توګه نوټیفیکیشن جاری کړی. سمارټ لاک ډاون کې د سوات د 9 تحصیلونو علاقې شامل دي. د لاک ډاون والا علاقو کې به د ایمرجنسي نه علاوه یو تن ته هم کور نه د بهر وتو اجازت نه وي. مزید تفصیلات معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیلات راکړئ په دې اړه. جی نور بالکل په سوات کې هم چې دنو د ډیپټي کمشنر لخوا نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی چې پای کې شپږ یونین کونسل کې چې دنو سمارټ لاک ډاون لګول فیصله شوې ده. په دې کې د سوات اوه تحصیلونه چې دی پای کې بیلابل علاقې دي او بیلابل سیمې دي. خو د بده مرغه چې دغه نوټیفیکیشن جاری شوی د هغې نه وروسته هم چې د صورتحال هم اقه رنګېدی نه په سمارټ لاک ډاون عمل کوي، نه چې دی څوک ماسکونه لګوي، نه چې دی هغه ګڼه ګوره چې دی هغې کې څه کمی راغلی دی. په سوات کې چې دی دا وخت د کرونا صورتحال انتهایي تشویشناک دی او صوبایي حکومت او دغه رنګې مرکزي حکومت چې کوم اعداد و شمار جاری کړي دي د هغې تر مخه ویلی شوي دي چې سوات هم په هغه علاقو کې شامله ده چې هغې کې د 11% پورې پازیټیو کیسز دي، یعنې کوم ټسټونه چې واخیستی شي هغې کې 11% چې دی نو هغې کیسونه سیوا دي. او د اخرنۍ اطلاع چې دا د پرون هم په سوات کې 15 کسان د کرونا له وجې نه هغه په حق رسېدلي وو، هغه مړه دي. دې وخت کې چې په سوات کې چې 212 کسان هغه په سیدو اسپیټال کې هغه داخل دي، هغې ته اکسیجن یعنې لګېدلی دی. دغه رنګې په تېرو 24 غنټو کې 82 نوي کیسونه راغلي دي. دا کسان دي دا 82 نوي کیسونه چې هغه هم په اسپیټال ته تللي دي او اسپیټال کې داخل کړی شوي دي. دغه رنګې ویکسینیشن هم روان دی، خو په بازارونو کې هم په شانته کې ګڼه ده کوم چې اس او پیز دي په هغې باندې هم عمل نه کېږي. پرون چې دی په سوات کې ضلعي انتظامیه او د فوج او بیا دغه رنګې د بازار مشرانو هغوی هم چې دی نو هڅه کړې ده، کوشش کړی چې خلکو ته ووایي چې دغه کوم اس او پیز دي یا لاک ډاون دی په هغې عمل وکړی شي. د بده مرغه ولس چې دی نو تر اوسه پورې په هغې باندې هغه رنګې سنجیده ګامونه نه پورته کوي. نو داسې ویلی شوي دي چې ورځ دوه کې به د پاکستان فوج یعنې پاک آرمي به باقاعده راوځي او هغه به چې دی نو دغه سمارټ لاک ډاون او که نور اس او پیز دي په هغې عمل درآمد به یقیني کولو لپاره سختي کوي. داسې اطلاعات راغلي دي چې سبا نه به دغه عمل چې دی نو سخت کولی کېږي. جی نور مننه نیاز احمد خان تفصیلات لپاره. نیاز خبرولو د خیبر پښتونخوا